بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرحی په سلسله کې دا زمونږه 62 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: فصل خبر کان و اخواتها هو المسند بعد دخولها نحو کان زید قائما وحكمه كحكم خبر المبتدأ إلا أنه يجوز تقديمه على أسمائها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدأ نحو كان القائم زيد. تدی فصل پوری مصنف رحمه الله تعالی په منصوباتو کې اته منصوبات دا ذکر کړل. په دغه اتو منصوباتو کې 15 مفاعیلو، شپږم نمبر حالو، اوم نمبر تمیزو او اتم نمبر مستثنا و. دا کوم عبارت چې مونږ ولوستلو نو صاحب کتاب په دې عبارت کې په منصوباتو کې 9 نمبر منصوب ذکر کوي او هغه د کانا او د هغې د اخواتو خبر، یعنی د افعال ناقصه و خبر. او د کانا کم اخوات دي دا مخکې صاحب کتاب په مرفوعاتو کې ذکر کړیو چې کله د کانا او د هغې د اخواتو اسم ذکر کاو. نو د کانا اخوات دادی: سوارا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، راح، اضوى، عاد، غدا، ما زال، ما برح، ما فتا، من فک، ما دام او لیسا. نو دا ټول دا د کانا اخوات دي. کانا چې څنګه عمل کوي نو دغه شانتی عمل دغه افعال هم کوي او دی ټولو ته افعال ناقصه وي. نو مصنف فرمایی چې د کانا او تدی د اخواتو خبر دا به منصوب وي. تدی کم اسم دی نو تدی اسم دا به مرفوع وي، دا غي ذکر دا مونږه په مرفوعاتو کې کړو. خو تدی افعالو کم خبر دی نو خبر به منصوب وي. نو صاحب کتاب د ټولو نړمبه د کانا او تدی د اخواتو کم خبر دی تدی تعریف ذکر کړی دی او بیا تدی حکم بیان کړی دی. نو د کانا او تدی د اخواتو د خبر تعریف په دې الفاظو سره کړی دی: هو المسند بعد دخولها، چې تدی افعالو د داخلي دلو نه ورستو دا خبر دا به مسند وي. تدی افعالو د دخولو نه ورستو د کانا او د اخواتو دا کم خبر دی نو دا به مسند وي. مثلا کان زید قائما، نو دا په اصل کې وو زید قائم. زید مبتدا وا او قائم دا تدی خبرو. نو چې کله کانا په دې باندې مونږه داخل کو نو چې کم اسم دی مبتدا دیلی رفع ورکړه او دا قائمن کم خبر دی نو دیلی نصب ورکو. خو دلته اعتراض دا کیږي چې مصنف دا فرمایل هو المسند بعد دخولها، چې تدی افعالو د داخلي دولو نه وروستو تدی دا خبر دا به مسند وي، یعنی دا قائم نسبت چاته شوی دی؟ زید ته شوی دی. حالانکه تدی افعالو د داخلي دولو نه مخکې هم دا خبر دا مسندو. نو تدی جواب دا دی چې مخکې دغه خبر مسندو د مبتدا د خبر په حیثیت سره
او اوس دا مسند دی د کانا د اسم د خبر په حیثیت سره. په حیثیاتو کې فرق راغی. مخکې خبر مسندو د مبتدا د خبر په حیثیت سره او اوس هم مسند دی خو اوس دا مسند دی د کانا د اسم د خبر په حیثیت سره. مطلب دا دی چې کله دا افعال دا په مبتدا او په خبر باندې داخل شي نو هغه زوړ کوم عمل لی د مبتدا د وجې نه ته دغه اسم مرفوع کېدل یا د خبر د وجې نه مرفوع کېدل نو دا افعال دغه عمل ختم کی، هغه د مسند الیه او د مسند حیثیت ختم شي. چې کله دا افعال داخل شي نو بیا دغه اسم لا رفع ورکي او خبر لا نصب ورکي. اسم مسند الیه وي او خبر دا مسند وي. نو چې دا خبره دا زمونږ په ذهن کې وي. نو صاحب کتاب فرمایي خبر کانا و اخواتها، د کانا او تدی د اخوات خبر هو المسند بعد دخولها، تدی افعالو د داخلېدلو نه وروستو به مسند وي. او تدی چې کم اسم و نو صاحب کتاب د هغې په باره کې دا فرمایلو هو المسند الیه بعد دخولها. نو تدی افعالو اسم دا به مرفوع وي او خبر به سوي منصوب وي. لکه د دې مثال څه دی؟ کان زید قائما، نو زید تدی کان اسم دی مرفوع دی په ضمې سره او قائما دا ولا خبر دی، نو قائما دا منصوب دی او دلته دا منصوب دی په فتحې سره. بیا فرمایي وحکمه كحکم خبر المبتدأ الا انه يجوز تقديمه على اسمائها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدأ. نو اهم خبره کوي چې تدی افعالو کم خبر دی نو تدی حکم د مبتدا د خبر پشانت دی. لکه سرنګي چې د مبتدا خبر مفردم راتلی شو، جملم راتلی شو، معرفم راتلی شو، نکرم راتلی شو، یو هم راتلی شو او متعدد هم راتلی شو. نو دغه شانتی تدی افعالو کم خبر دی نو دا هم مفردم راتلی شي، جملم راتلی شي، معرفم راتلی شي، نکرم راتلی شي، واحد هم راتلی شي او متعدد یعنی ډیر هم راتلی شي. البته یو فرق صاحب کتاب ذکر کوي او هغه فرق دا دی چې کله مبتدا او خبر د دواړه معرفو نو بیا په دغه صورت کې د مبتدا مخکې کول په خبر باندې دا ضروری و. لکه مثلا الله الهنا، نو اوس الله معرفه دی او الهنا هم معرفه دی. نو چې کم اسم مونږه معرفه جوړو نو هغه به مونږه مخکې کوو. نو الله دا مبتدا ده او دا الهنا دا مضاف مضاف الیه دا ولا خبر دی. یا دغه شان محمد نبینا یا آدم ابونا. نو چې کله مبتدا او خبر دواړه معرفي وي نو بیا د مبتدا مخکې کول په خبر باندې ضروری و. خو دلته صاحب کتاب فرمایي چې تدی افعالو کم خبر دی نو تدی خو نور حکم د مبتدا د خبر بشانت دی. البته که تدی خبر کله معرفه وي نو بیا هم تدی مخکې کول تدی افعالو په اسم باندې دا جایز دی. او د هغې وجه دا ده چې دلته د التباس خطره نشته دی. په مبتدا او په خبر کې خو د التباس خطره وه ځکه چې دواړه معرفي وي او دواړه مرفوع وي، مبتدا هم مرفوع وي او د مبتدا خبر هم مرفوع وي. خو دلته التباس نه راځي. اگر چې دواړه په معرفه کېدلو کې شریک دي خو کم اسم دی نو هغه مرفوع وي او چې کم خبر وي نو هغه منصوب وي. نو که چېرې دا اسم دا خبر دا مقدم شي نو بیا هم موږ ته پته لګي چې دا خبر دی. ولې موږ ته پته لګي؟ ځکه چې د دې افعالو کم خبر دی نو هغه منصوب. نو دغه خبره صاحب کتاب کوي الا انه يجوز تقديمه على اسمائها. ها دا فرق پکشته دی چې یجوز تقدیمه تدی افعالو د خبر تقدیم او مخکې کول جایز دی علی اسمائها تدی افعالو په اسماو باندې مع کونه معرفتا سره تدی چې تدی دا خبر سوي معرفه وي
بخلاف خبر المبتدا لیکن د مبتدا کم خبر کاغه معرفه وي نو د هغې مخکې کول دا په مبتدا باندې دا جایز نه دي. بیا مثال ورکړی نحو کان القائم زید نو دلته اوس که تاسو وګورئ دا القائمه دا د کان خبر دی خو دا په اسم باندې مخکې شوی دی او دواړه معرفیم دي خو ولې مخکې شوی دی ځکه چې دلته د التباس څه خطر نشته دی. موږ ته پته لګي چې القائمه خبر دی ځکه چې تدې افعالو کم خبر دی نو هغه څه وي منصوب وي. البته کچري تدې افعالو کم اسم دی او کم خبر دی دا دواړه معرفه وي او څه لفظي قرینه پکې هم نه وي موجود یعنی لفظي طور باندې په هغې باندې اعراب نه وي او نه معنوي څه قرینه وي چې دا اسم دی او دا خبر دی نو په دې صورت کې هم بیا چې کم یو مقدم و هغه به تدې افعالو اسم وي او چې کم مؤخر و نو هغه به تدې افعالو خبر وي. مثلا کان الفتا هذا کان الفتا هذا نو دلته اوس تاسو وګورئ الفتا دا معرفه دی او هذا دا هم معرفه دی او دلته کم اعراب دی نو دا په لفظونو کې موجود نه دی. موږ ته پته نه لګي چې کم یو اسم دی او کم یو خبر دی او بل څه معنوي قرینه هم نشته دی. په دواړو کې د اسم او د خبر جوړېدلو صلاحیت موجود دی. لہذا اوس چې دا کم یو مخکې دی یعنی الفتا دا د کانه دپاره اسم دی او دا هذا دا ولا خبر دی. نو تدې فصل خلاصه دا شوه چې مصنف رحمه الله تعالی موږ ته دا ویل غواړي چې په منصوباتو کې یو منصوب هغه د کانا او تدې د اخواتو یعنی د افعال ناقصه خبر دی او بیا د هغې تعریف یې وکړو هو المسند بعد دخولها چې دا به تدې افعالو د داخلېدلو نه وروستو مسند وي او بیا اهمه قاعده ذکر کړه چې تدې د خبر حکم د مبتدا د خبر به شانتې دی. البته دغه یو فرق بیان کړی دی چې دغه فرق د زمونږ په ذهن کې وي. بیا مصنف رحمه الله تعالی فرمایی فصل اسم ان و اخواتها هو المسند الیه بعد دخولها نحو ان زیدا قائم. په دې فصل کې مصنف رحمه الله تعالی په منصوباتو کې 10 نمبر منصوب ذکر کوي او 10 نمبر منصوب دی د ان او تدې د اخواتو اسم یعنی د حروف مشبه بالفعل اسم او حروف مشبه بالفعل دا شپږ دی ان ان کأن لکن لیت او لعل. کم حکم چې د ان دی نو دغه شانتي دغه حکم د ان د اخواتو هم دی. نو د ان او تدې کم اخوات دی نو تدې اسم دا به منصوب وي او تدې چې کم خبر دی نو خبر به سي مرفوع وي. د خبر ذکر دا مونږ په مرفوعاتو کې مخکې ذکر کړو. نو فرمای اسم ان و اخواتها چې په منصوباتو کې 9 نمبر منصوب 10 نمبر منصوب دی د ان او تدې د اخواتو اسم به تعریف کړی دی هو المسند الیه بعد دخولها چې تدې حروفو د داخلېدلو نه وروستو تدې دا اسم دا به مسند الی وي. او دلته هم دا خبره مونږ یاد ساتو چې دا حروف په مبتدا او په خبر باندې داخليږي او د مبتدا د وجه نه چې څنګه دغه لفظ مرفوع او خبر د وجه نه هم مرفوع نو دوی دغه عمل دا منسوخ کوي. نو دا حروف مبتدا له نسب ورکوي او دغه مبتدا ته به بیا مونږه تدې حروف اسم وایو او خبر لا رفع ورکوي. دلته هم هغه اعتراض کیږي چې تدې دا اسم دا خو مخکې مسند الیه او اوس هم مسند الی دی نو دې کې خو څه فرق رانغی. نو تدې جواب هغه دی کوم چې مخکې مونږ ذکر چې مخکې هغه مسند الی و د مبتدا په حیثیت سره د خبر د پاره مبتدا جوړېدله د خبر د مبتدا د خبر نسبت هغه ته شوی او اوس دا مسند الی دا د حروف مشبه بالفعل د اسم د کېدلو د وجه نه نو دې حروفو هغه مخکنی عمل هغه منسوخ کو او د بیا د سره نه دغه کم اسم دی نو دا مسند الی جوړ شو او دا کم خبر دی نو دا مسند جوړ شو. نو ان زیدن قائمون کې د قائم نسبت چاته شوی دی زیدن اسم ته شوی دی نو زیدن مسند الی دا او دا قائمون دا مسند دی.
او چې کله مونږه ته دې خبر ذکر کاو نو الته صاحب کتاب داسې تعریف کړو چې هو المسند بعد دخولها چې کم خبر دی هغه به مسند وي او چې کم اسم دی نو دا به مسند الی وي. او بل اهمه د فائدې خبره مونږ دلته دا ذکر کو چې د افعال ناقصه او اسم مرفوع وي او خبر منصوب وي. د افعال ناقصه او اسم مرفوع وي او خبر منصوب وي. خو تدې کم مقابل له حروف مشبه بالفعل نو د حروف مشبه بالفعل اسم دا منصوب وي او خبر مرفوع وي. نو چې د دې لپاره موږ دا آیتونه یاد کو کان الله علیما حکیما. کان الله علیما حکیما نو کان فعل ناقص دی الله د دې اسم دی نو مرفوع دی او د علیما دا ولا خبر دی نو منصوب دی. او د ان په باره کې متدا آیت ان الله علیما خبیرا نو الله اسم دی نو منصوب دی او د علیما خبیرا دا خبر دی نو منصوب دی. نو چې دا خبرې زمونږ په ذهن کې وي. بیا مصنف رحمه الله تعالی فرمائی فصل المنصوب بللتی لنفی الجنس هو المسند الیه بعد دخولها یلیها نکرة مضافة نحو لا غلام رجل في الدار او مشابها لها نحو لا 20 درهما في الكيس. مصنف رحمه الله تعالی په دې فصل کې په منصوباتو کې 11 نمبر منصوب ذکر کړي او 11 نمبر منصوب دی هغه اسم چې هغه منصوب وي د لای نفي جنس د وجنه. هغه اسم چې هغه منصوب وي د لای نفي جنس د اسم کېدلو د وجنه. او مخکې مونږه په مرفوعاتو کې دا خبره ذکر کړې وه چې د لای نفي جنس کم خبر دی نو هغه به مرفوع وي. د لای نفي جنس خبر هغه به مرفوع وي. خو د لای نفي جنس د دې مختلف حالات دي. په بعض صورتونو کې د لای نفي جنس اسم دا منصوب وي. په بعض صورتونو کې مبني بر فتحه وي او په بعض صورتونو کې مرفوع وي. نو دی وجنه که تاسو د مصنف الته چې کوم عبارت ذکر کړی په مرفوعاتو کې او دلته چې کوم ذکر کړی دی نو په دې کې فرق دی او ته دغه فرق نه دی نقطې طرف ته اشاره کړې ده. د لای نفي جنس خبر چونکې هغه مرفوع وي نو دی وجنه صاحب کتاب الته داسې ذکر کړیو چې خبرو للتی لنفي الجنس. خبرو للتی لنفي الجنس چې د لای نفي جنس خبر دا به د همیشه د پاره سوي مرفوع وي. خو دلته اسم ذکر نکو چې اسمو للتی لنفي الجنس چې د لای نفي جنس اسم به منصوبي بلکې د هغې په ځای باندې داسې عبارت راوړ المنصوب بللتی لنفي الجنس چې هغه اسم چې کوم منصوب وي د لای نفي جنس د وجنه او د هغې وجه دا ده چې د لای نفي جنس کم اسم دی نو دا په هر حالت کې منصوب نه وي بلکې منصوب هم کېدی شي او مرفوع هم کېدی شي او مبني بر فتحه هم کېدی شي. صاحب کتاب ته دې ټولو به څه کوي په خپله وضاحت کوي. نو د منصوب بللتی لنفي الجنس ته دې تعریف صاحب کتاب په دې الفاظو سره کړی دی هو المسند الیه بعد دخولها چې د لای نفي جنس د داخلېدلو د وجې نه دغه اسم به څه وي مسند الی به وي. لکه د دې مثال دا دی لا غلام رجل فی الدار. نو غلام رجل دا د منصوب د غلام رجل دا منصوب دی په لای نفي جنس سره. د لای نفي جنس ولا څه ورکړی دی نسب ولا ورکړی دی او دا مسند الی ده د چا دپاره د فدار دپاره د فدار دا مسند د چاته غلام رجلین طرف ته. نو تدې تعریف یې کړی دی هو المسند الیه بعد دخولها چې د منصوب په لای نفي جنس سره دا به مسند الی وي تدې د داخلېدلو نه وروستو. خو تدې دپاره شرطونه دي. د لای نفي جنس اسم دا به منصوب الوي چې کله په دې کې 3 شرایط وي. یو شرط دا دی چې دغه اسم
دا د لا سره متصلا لګېدلی وي، په منځ کې څه فاصله نه وي راغلی. دغه اسم د لا سره متصل لګېدلی وي. دویم شرط دا دی چې دغه اسم نکره وي، او دریم شرط ولا دا دی چې مضاف وي یا شبه مضاف وي. دا کومه نکره ده؟ دا نکره دا به یا مضاف وي یا به شبه مضاف وي. درې شرایط مونږ ذکر کړل چې دغه اسم چې کم منصوب وي په لا سره، دا به د لا سره متصلا لګېدلی وي، په منځ کې به فصل نه وي. یو شرط. دویم شرط دا دی چې دغه اسم نکره به وي، او دریم شرط دا دی چې دغه نکره دا به مضاف وي یا به شبه مضاف وي. که دا درې واړه شرایط پکې وي نو بیا به د لاینه په جنس دا اسم څه وي؟ دا به منصوب وي. مثلا لا غلام رجل فی الدار، نو دلته که تاسو وګورئ دا غلام رجلین دا په دې کې دا غلام منصوب دی ځکه چې دا د لاینه فی جنس اسم دی او منصوب دی ځکه چې په دې اسم کې دا درې واړه شرایط دا پکې موجود دي. لومبی شرط مونږ دا ذکر کړو چې دا به د دې سره متصل وي د لا سره، نو غلام د لا سره متصل دی. یو شرط خو پکې موجود شو. دویم شرط دا دی چې دا به نکره وي، نو دلته غلام نکره دی، او اگر چې دلته د غلام اضافت شوی دی رجل طرف ته، خو چې کله د نکرې اضافت نکرې ته وشي نو د دې سره نکره معرفه کیږي نه، صرف په دې کې تخصیص پیدا کیږي. هغه کم عمومیت دی هغه عمومیت لږ ختم شي، خو کم تعیین دی نو دا پکې نه پیدا کیږي. لکه مثلا زه داسې یم چې غلام رجلین د سړي غلام، نو دا خو اوس هم معین نه دی، البته صرف په دې کې تخصیص لږ پیدا شو، هغه عمومیت پکې لږ کم شو. مخکې غلام عام و، سړي ته هم شامل و، ښځې ته هم شامل و، د دواړو غلام کېدی شو. خو چې مونږ د غلام اضافت رجل طرف ته وکړو نو هغه کم عموم دی نو په هغې کې تخصیص پیدا شو، لیکن په دې کې تعیین نه دی پیدا شوی. نکره په اضافت سره اله معرفه کیږي چې کله د نکرې اضافت معرفي طرف ته وشي. مثلا موږ داسې وایو چې غلام زیدین، غلامه یا غلام هذا، نو بیا به معرفه وي. خو که د نکرې اضافت نکرې طرف ته وشو نو په دې سره تعریف دا نه پیدا کیږي. نو دویم شرط هم پکې موجود دی چې غلامه دا نکره دی، او دریم شرط هم پکې موجود دی چې دا څه دی؟ مضاف دی، رجل طرف ته مضاف دی. لہذا اوس به دا غلام دا څه وي؟ دا به منصوب وي. نو لا غلام رجلین، دا غلام رجلین دا د لاینه فی جنس دپاره اسم دی او دا منصوب دی په څه سره؟ په فتحې سره. او فی الداري دا جار مجرور دا ولا خبر دی. نو دا خو د هغې نکرې مثالو چې کم مضاف وي. اوس د مشابه مضاف د هغې مثال ذکر کوي، او مخکې هم د منادا په بحث کې مونږ مشابه مضاف ذکر کړی و. مشابه مضاف دا به مونږ هغې لفظ ته وایو چې هغه خو مضاف نه وي لیکن د مضاف سره مشابه وي. څنګه چې د مضاف معنا د مضاف الیه نه بغیر هغه نه واضح کیږي، نو دغه شانتې بعض الفاظ داسې دي چې د هغې سره مونږ بل لفظ نه ملاو کړی نو د هغې معنا دا نه واضح کیږي. لکه هلته مونږ مثال ویلی و لکه طالعا جبلا، نو طالعا دا مشابه مضاف دی ځکه چې څو پورې موږ سره د جبل لفظ دې سره نه ملاو کړی نو د طالعان معنا هغه نه واضح کیږي. د طالعان معنا دا د خاتون کې، نو په څه باندې خاتون کې؟ خو چې کله مونږ جبل راوړ نو بیا د طالع معنا واضحه شوه. نو دلته د مشابه مضاف مثال ورکړی د 20، نو شل، نو چې زه شل ویمه نو دې نه خبره نه واضح کیږي چې د شل نه مراد څه دي؟ شل کتابونه دي، شل قلمونه دي، شل سړي دي، شل ښځې دي، شل ماشومان دي، څه دې مراد دی؟ خو چې کله دلته مونږ د 20 سره درهمن ولګاو نو 20 معنا واضحه شوه چې د 20 نه مراد څه دی؟ شل دراهمه دي، نو 20 دا اوس شبه مضاف دی. نو دویم مثال ذکر کړی دی لا 20 درهمن فی الکیس، نو دلته د 20 درهمن دا منصوب دی په لا سره، او په دې اسم کې دا درې واړه شرایط موجود دی. یو خو دا دی چې د دې سره متصل دی، دویم دا دی چې نکره ده، 20 دا نکره ده ځکه چې د معرفي کوم اقسام موږ ذکر کړي دي هغه پکې نشته دی. معرفي اقسام دا دی چې اسم اشاره به وي یا اسم موصول به وي، علم به وي، ضمیر به وي، یا به په الف لام داخل شوی وي، یا به تدینه یو طرف ته به په دې کې به یو قسم طرف ته مضاف وي، او په 20 کې دا یو صورت هم نشته نو 20 دا نکره ده. او دریم شرط پکې هم دا دی چې دا مشابه مضاف دی، لہذا دا منصوب دی، او دا منصوب دی په یا ما قبل کسرې سره ځکه چې دا
د جمع مذکر سالم کم ملحقات دي نو په هغې کې د مونږ ویلو چې د 20 نه والا تر د 90 پورې چې کومې دهایانې دي نو تدې حالت رفع به په و ما قبل مضموم سره وي، حالت نسبی او حالت جری به په یا ما قبل کسرې سره، نو دلته دا په حالت نسبی کې دی. نو 20 درهمن دا د لاینفي جنس دپاره اسم دی او دا درې وړه شرایط دا پکې موجود دي. نو صاحب کتاب وایي فصل المنصوب بللتی لنفی الجنس، په منصوباتو کې یو هغه منصوب دی چې هغه منصوب وي په لای نفی جنس سره، په هغې لا سره چې کوم د نفی جنس دپاره راځي. خو دلته هم دا خبره مونږ یاد ساتو او مخکې چې کله مونږ په مرفوعاتو کې تدې خبر ذکر کاو نو هلته هم مونږ ذکر کړی چې دلته د لا نه مراد هغه لا نه ده چې کوم د جنس د نفي دپاره راځي، بلکې دلته د لا نه مراد څه دی هغه لا چې کوم د جنس د صفت نفي کوي. خو دلته د صفت دا لفظ دا محذوف دی، نو دلته د لا نفي جنس نه مراد څه دی هغه لا چې کوم د جنس د صفت نفي کوي. مثلا که تاسو دلته په مثال باندې غور وکئ لا غلام رجل فی الدار، نو دلته چې کم جنس دی چې د سړي غلام تدې نفي نه ده چې د سړي غلام نشته دی. که داسې وی چې د سړي غلام نشته دی نو دا د جنس نفي ده. خو دلته تدې د رجل کم غلام دی تدې د صفت نفي ده چې د سړي غلام دا په کور کې نشته دی، په دې کور کې کېدل دا کم صفت دی تدې نفي ده. یا د دویم مثال باندې تاسو غور وکئ لا 20 درهما فی الکیس، نو دلته هم د 20 درهمن د جنس نفي نه ده چې 20 دراهم نشته دی، بلکې د دې د صفت نفي ده چې 20 درهمن دا په جیب کې نشته دی. نو دلته کم صفت لفظ دی نو هغه محذوب دی، یعنی المنصوب بللتی لنفي صفت الجنس، یعنی هغه لا چې کم د جنس د صفت د نفي دپاره راځي. هو المسند الیه بعد دخولها، نو دا به کله منصوب وي یلیها نکرتن چې کله ته دغې اسم سره دغه اسم د لا سره متصل وي. دویم شرط نکره وي او دریم شرط دا چې مضاف وي یا شبه مضاف وي. نحو لا غلام رجل فی الدار او مشابها لها، یا ته دغې مضاف مشابه وي. دا لها کې د ها ضمیر مضافتن ته راجع دی، یعنی د مضاف مشابه وي. نحو لا 20 درهما فی الکیس. نو تدې ځای پورې صاحب کتاب د لای نفي جنس کم اسم منصوب وي نو هغه ذکر کو او دا به منصوب کله وي نو د هغې دپاره درې شرایط ذکر کړل. بیا د لای نفي جنس کم اسم دی نو مونږ دا ویلو چې دا مرفوم کیدی شي او دا مبني بر فتحه هم کیدی شي، نو دا به صاحب کتاب په آینده عبارت کې ذکر کوي. خو د دې ځای پورې چې صرف مونږ ته دا پته ولګي چې د لای نفي جنس اسم دا به کله منصوب وي. په هر حالت کې به د لای نفي جنس اسم دا به منصوب نه وي، بلکې د هغې دپاره مونږ دغه درې شرایط ذکر کړل چې دغه شرایط دا زمونږ په ذهن کې وي. اوس راځو مونږ د دې عبارت ترجمې له او د مثالونو ترکیب بکو او ان شاء الله تعالی بعض اهم نحوی قواعد او فواید دا به ان شاء الله تعالی مونږ ذکر کو. نو مصنف فرمایي خبر کان و اخواتها هو المسند بعد دخولها، چې دا کان او تدې د اخواتو خبر دا به تدې افعالو د داخلېدلو نه وروستو مسند وي. او مثال یې څه دی کان زید قائما، نو دا قائما دا د کان دپاره خبر دی او دا مسند دی د کان د داخلېدلو نه وروستو زید طرف ته، دا زید ولا مسند الی ده. دلته د اخواتې دا عطف دی په کانه باندې، اخواتې دا عطف دی په کانه باندې او دا کانه دا مضاف الیه جوړیږي د خبر دپاره. نو دقه شانتي څنګه چې کانه مجرور دی خو چونکې کانه فعل دی نو په هغې په فعل چونکې هغه معرب نه دی په هغې باندې کوم اعراب دی هغه په لفظونو کې نه ظاهریږي. نو کانه چونکې هغه خو په هغې باندې خو افعال نه راځي هغه مبني دی، لیکن اخوات چونکې معرب دی نو په دې باندې اعراب دا به ظاهریږي. نو چونکې کانه مجرورو نو دا قشانتي اخوات به هم مجروري ځکه چې معطوف علیه او د معطوف اعراب یو شانتي دي. او اخوات دا جمع مؤنث سالم دی او د جمع مؤنث سالم حالت رفعی په ضمې سره وي او حالت نسبی او حالت جری په کسرې سره وي. نو دلته اخوات دا مجرور دی بس سره په کسرې سره.
هو المسند بعد دخولها مخکې مونږه دا قاعده ذکر کړې وه چې کله 2 3 4 5 اسمونه یو ځای راشي کم اخرانه اسم دی دا د معرفي په قسمونو کې یو قسم وي او تدې نه مخکې چې دا کم اسمونه دي په دې باندې الف لام نه وي داخل نو دا عام طور باندې په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي کم اخرانه اسم دی دا خو صرف مضاف الیه وي او لومبه اسم صرف مضاف وي لومبه اسم مضاف اخرانه اسم مضاف الیه او په دې منځ کې چې کم اسمونه دي نو دغه اسم د ما قبل لپاره د مخکې لفظ لپاره مضاف الیه جوړیږي او د ما بعد لپاره مضاف الیه جوړیږي نو بعد دخولها کې 3 اسمونه یو ځای دي بعد دخول او ها او اخرانه اسم د معرفه په قسمونو کې ضمیر دی نو دا مضاف الیه ده او کوم لومبه اسم دی بعد دا مضاف دی او دخول د بعد د پاره مضاف الیه دی خو ها طرف ته مضاف دی دغه شانتي که حکم خبر المبتدا نو حکم او خبر المبتدا دلته 3 اسمونه دي دغه قاعده پکې جاری شوې ده او بل مع كونه معرفه مع كونه دلته هم 3 اسمونه یو ځای شوي دي دغه قاعده پکې جاری شوې ده او بخلاف خبر المبتدا نو دلته هم 3 اسمونه یو ځای شوي دي خلاف خبر او مبتدا نو چې دا قاعده زموږ په ذهن کې وي بیا وایي وحکمه که حکم خبر المبتدا ته د کان او د اخواتو کم خبر دی نو ته د حکم د مبتدا د خبر د حکم په شان تر حکمه مضاف الیه مبتدا دا او که حکم خبر المبتدا دا ولا خبر دی الا خو پر پکې څه دی الا انه يجوز تقديمه على اسمائها خو تدی کان او د اخواتو چې کم خبر دی نو دا غي مخکې کول تدی په اسماء باندې جایز دی کله جایز دی مع كونه معرفه سره تدی چې هغه سوي معرفه وي بخلاف خبر المبتدا خود مبتدا خبر چې کله معرفه وي نو بیا تقدیم جایز نه دی ځکه چې پاغه کې سره راځي التباس راځي نحو کان القائم زید نو دلته په کان القائم زید کې القائم او زید د دواړه معرفه وي خو دلته خبر مکه شوی دی په اسم باندې ځکه چې دلته د التباس خطر نشته او په مبتدا خبر کې چونکې د التباس خطر وي دواړه مرفوع وي نو دی وجه چې کم مخکې وي هغه به مبتدا وي چې کم وروسته وي نو هغه به خبر وي او کان القائم زید ته دې ترکیب داسې کان فعل ناقص القائمه ته دې اسم دی منصوب دی په فتحې سره او زید ته دې القائمه ته دې خبر دی منصوب دی په فتحې سره او زید ته دې اسم دی مرفوع دی په ضمه سره بیا فرمائی فصل اسم ان و اخواتها هو المسند الیه بعد دخولها د ان او تدید اخوات اسم اغب مسند الیوی تدی حروف د داخلي دلونا ورستو دلته هم اخوات عتب دی په ان باندې نو چونکه اسم د ان د اسم د لپاره مضاف الیه جوړیږي او مضاف الیه مجرور وي نو دغه شان د اخوات دا هم مجرور دی خو چونکه ان مبني دی نو پاغه باندې اعراب نه جاری کیږي او اخوات چونکه معرب دی او په معرب باندې اعراب جاری کیږي نو دی وجنه اخوات دا په دې باندې کسره راغلی ده نحو ان زیدا قائم نو ان حرف از حروف مشبه بالفعل زیدا تدی اسم دی دا منصوب دی په فتحې سره او قائم تدی خبر دی مرفوع دی په ضمه سره بیا وی فصل المنصوب باللتی لنفي الجنس یعنی اغه اسم چې هغه منصوب وی پلای نفی جنس سره المنصوب بللتی لنفی الجنس اغه لفظ چې هغه منصوب وي د لای نفی جنس سره او بیا دغه تعریف کړی دی چې هو المسند الیه بعد دخولها چې دا به مسند الیه وي تدید داخليدلو نوروستو خود لای نفی جنس اسم به منصوب کله وي نو دغه د پاره شرایط ذکر کړی یو شرط دی یلیها نکراتن چې دغه اسم یوزیوی یلیها دغه اسم یوزیوی تدی لا سره د ها ضمیر لا تراجع دی دغه اسم به یوزیوی د چا سره د لا سره دویم شرط دا دی چې نکره به وي او دریم شرط دا دی چې مضاف به وي یا به شبه مضاف وي لکه لا غلام رجل فی الدار دا د مضاف مثال له او د مشابه مضاف مثال دا دی لا 20 درهما فی الکیس دلته دا یلیها دا حال المسند الیه کی چې دا کم ها ضمیر دی تدینا دا ها ضمیر ذل حال له او دا یلیها حال له او دا نکرتن مضافتن دا بیا حال له یعنی یلیها ته هم حال له او نکرتن مضافتن دا ته هم حال له او دلته به موږ دا خبره یا ساتو چې کله د یو ذل حال نه دو حالونه یا درې احوال تراغلی نو دی حال تا احوال مترادفه وي
چې د یو ذوالحال نه دوه احوال راغلي یا ته درې احوال راغلي نو دې احوالو ته څه وایي احوال مترادفه ورته وایي. دویم احتمال په دې کې دا دی چې دا یلیها دا جمله فعلیه دا حال دی د المسند الیه کې د ها ضمیر نه او بیا دا نکرتن مضافتن دا حال په یلیها کې د هو ضمیر نه. مونږ دویم احتمال دا ذکر کو چې یلیها جمله فعلیه دا حال په المسند الیه کې تدیها ضمیر نه او دا نکرتن مضافتن دا حال په یلیها کې د هو ضمیر نه. نو چې کله یو حال د ذوالحال